زما وکاس نوم دی او موږ د تاڼې ملکڼ نه راغلي یو چې زموږ تقریبا دا 15مه پیره شوه او تقریبا 60-70% زموږ د کینسر بیمار او 60-70% یې ګزاره شوې ده. یو دم شوی؟ نه دا 5م دم شو. 5م دم. او جی او تقریبا 2 هفتې مخکې ډېر زیات به ټوخېدو، نو ما قاري صاحب ته وویل چې هغه تقریبا دا 2 هفتې د تېر شو هفتې نه بلې هفته چې هغه دم شو د هغې نه اوسه پورې چې دی نو لکه یو ټوخې هم شکر دی نه دی کړی او کافي لکه اینه چې دی نو 8.3 وه 11.3 ته رسېدلې ده. څومره وخت نه بیمار و؟ چې تقریبا 2019 نه. بهر مې علاجونه کړي؟ او جی علاجونه مو کړي وو. په دې اخره کې چې مو فرست ټایم راویستو د 2 کالو نه پې درد و او چې مولانا صاحب په هغه ورځ د عمرې نه راغلی و چې مونږ راویستو نو هغوی چې دوی دم کو نو په هغې کې چې دی نو هغه فرق یې راووتو د 2 کالو نه یې پته نه لګېده بس درد به و هغه فرق یې راووتو نه اوبه ترې راووتې د هغې سره درد مکمل ختم شو. خو په هغې شپه باندې په کومه ورځ چې مولانا صاحب دم کو په هغې شپه باندې درد مکمل ختم و. یا 2 ورځې پس د هغې هغه دغه راووتو هغه اوبه وې هغه چې ترې ووتې نو هغه درد او هغه هر څه مکمل اوار شو. بیا څه ورځې مخکې بیا د ساه تکلیف ووته نو مولانا صاحب له چې بیا رالو بیا مولانا صاحب دم کو نو د هغې سره چې دی نو هغه زخم ورغلی و هغه چې موږ د دې ځای نه کور ته لاړو کور ته رسېدو سره هغه زخم واپس شلېدلی و هغې کې لږې ډېرې اوبه وې ډاکټران دوی ته په پیپ بیا لګو نو هغه زخم شلېدلی و او د هغې نه اوبه په خپله راوتې وې چې با ما د یو 4 ورځې مخکې بیا ډاکټر له بوتلو نو هغه ماته وي چې د پیپ لګېدو ضرورت نشته اوس او د دې سره د دغه سره د اوبه چې دی نو دا راوتې دي. موږ له پکار دی چې لږ تعامل کوو او مولوي صاحب خو ټول به دموي ماښامه پورې مولانا صاحب لګیا سهار مونځ نه واله تر ماښامه پورې مولوي صاحب د زموږ خدمت کوي مونږ ټولو ته ولاړ دی زموږ خدمت کوي ځان ستړی کړي الله دې دوی له اجر ورکړي او انشاءالله مونږ به په خپل هم کوشش کوو چې په خپل نمبر باندې او تعامل وکړو صبر نه به کار اخلو. محمد د جنسۍ نه موږ د مور کینسر ډاکټران راله رخصت راکړی و شکر الحمدلله مولانا صاحب دم له راځو او دې سره اوس بالکل ټیک شوې ده او ګرځیم په خپله باندې اوس الحمدلله. د څومره وخت نه بیمار و؟ 1 کال بیمار و ده ډاکټرانو ځای علاجونه کینسر هسپتال شوکت خانم تم تلي ایرنم تم تلي دلته پیتاله هم ګرځولي ده خو چې ته هېګړی نه ده راغلی شکر الحمدلله اوس داسې ده چې بالکل ګرځیم په خپله روټۍ هم خوري هر یو شي اوس برابر دی الحمدلله. مومند جنسۍ کینسر مریضانو ته څه دی؟ بس کینسر مریضان ډاکټرانو پسې مه ګرځئ همدلته راځئ همدا ځای دی او مولانا صاحب سره ملاویږئ خیر انتظار کوئ دا پکې ووایه او ګاډي یو طرف ته ودروئ ګاډي یو طرف ته لاندې راکوځوئ چې مولانا صاحب څه خفه کېږي هغه کار مه کوئ. محمد یاسر انګور او 2 پیرې میراث دا 3م ګزار ده مخکې ورته وینه وګزار خېجولې اوس انشاءالله ګزاره شوې ده ښه شوی بس اوس وینه بیا نه ده خېجولې وینې تکلیف ولا؟ وینې تکلیف ولا کینسر تلسیمیا ولا بلډ کینسر ولا. څومره وخت نه و؟ یا دا اوس دا 3 میاشتې وشوې. بهر مې علاجونه کړي دي؟ هغه نوم ابي جمیل صاحب نوم علاج کړی. نو څه ویل هغه؟ هغه بس هغه خو وینه ورته چکوله که نه علاج شروع ده اوس همغه ځي خو بس موږ دې ته 3م پیره دم تر ولو 2 پیرې دم کړی دا 3م ګزار ده انشاءالله اوس ښه شوی ده ډېر فرق کړی ده. هغې سره به څه پیدا کېده ډاکټر سره؟ نه ډاکټر سره علاج شروع ده خو خیر د دم سره پیدا شوي مطمئن یې؟ انشاءالله. څه پیغام ورکړي خلکو ته؟ بس ټول انشاءالله دې ته ځان راورسوئ چا سره کوم بیماران وي سخت بیماران دې ته ځان راورسوئ. تلیسیمیا چې کومه دوۍ درکړې هغه چا نه پیسې نه یې اخیستې؟ نه مفت یې درکړې وه؟ مفت یې درکړله. خوشحاله یې؟ بلکل خوشحاله. د تلیسیمیا رونو چې دا مونږ کومه پکې ورکوو نو دا د ماشومانانو دپاره د غنم د دانې عمره اکثر خلک ماله په ټلیفون تپوس کوي چې یاره دا به څنګه ورکوو. د غنم د دانې عمره 3 ټیمه په مړه باندې ده دې سره تیلي کتري دي تیلي توري ته وایي او توری چې وپړسېږي نو هغه وینه سکي خرابوي نو تیلي کترې دي نو هغه مازدیګر په نهره باندې د ماشوم دپاره 6 څاڅکي دي د غټ بنده دپاره 13 څاڅکي دي. دې سره جګر شربت دی نو جګر شربت سار په نهره باندې 1 چمچه ده د ماشوم دپاره د غټ دپاره 3 چمچې دي او پکې چې موږ کوم ورکوو نو هغه د غنم د دانې په مړه د غنم د دانې په مقدار په مړه باندې ده. پېښور ضلع 410 روډ شالم پل جمعه هفته سړي اتوار زیارت زنانه د سحر د 6 نه واخله اخیری ټیم زمونږ چې کم از کم 11 نیم بجو پورې راورسې زمونږ ټیم محدود و ټیم لږ سیوا کړی د یخنۍ د وجې نه خو چې دغه ټیمه پورې د خیر سره راورسې او بل چې د خدای پاک خاطر وکې رورولۍ باندې ته سوال کوو چې دا ګاډي لاندې راکوزوې یا که تاسو یې په روډه مو دروئ نو ډبل ګاډي مو دروئ
هغه کلیوالا سره زمونږ اکثریت شر راشي شدت راشي میلمنو ته څه وایي نو بیا خو مل د پښتو دی موږ به هم څه وایو زه خو څه نه ویم خو هلکان به مې څه وایي نو جګړه راځي نو بېګا پکې یو جوړه مونږ دغه وکړله سوک سپېړه پکې شو بیا پکې 107 رپورټ هم پکې وشو خو زه بهرحال زه ورغلم مشران مې ځان سره کړل هغه کشران هم پخلا را پخلا کړل چې زه خو دا د څه د وجې نه په تاریخ به زمونږ جنګ چا سره نه وي شوی خو د میلمنو د لاسه دا شر ماته 2-3 ځل دا یې مخې ته راغی د میلمنو د لاسه مهرباني وکړئ وروڼو چې که تاسو غاړې دا کلي خلک وایي چې تاسو زموږ تر کلي پورې غاړې ودروئ څوک د غاړې میلمنو ته به څوک پورته هم نه ګوري خو یاره ډبل یې مه ودروئ چې هغوی ته هم لاره کوله وي په دې هر سړی پوهېږي فقط والسلام. زما نوم افتخار دی زه د ساړو شاه سردار کې نه راغلی یم تخبۍ حلقې نه زما دا مور ما به ډاکټرانو ته بوتلل هغوی یو ټکي ووایه مور بیبي ووایه مور بیبي زبردست مور بیبي او د زمونږ د دې ډېر خدمت کوو ځکه چې دا ما ستاسو په فیسبوک باندې پاڼه باندې یو دغه کتلی او یو پروګرام نو بیا ډاکټرانو خو بهرحال زه به چې کوم ډاکټر ته تلم نو ډاکټر به ما ته سر وړقو او واپس کې به ما ته به یاره دا بوز او بدې دغه نه کېږي زما دا درېیمه پیره ده خو چې یو پیره مې راوستله اجتماعي دم کې مې دم کړله د مور ما ته یو 2 هفتې پس وي چې دوی ما هغه استاد له بوزه بیا چې بله ورځ مې راوستله نو د استاد دم کړله الحمدلله الله پاک رغونکی دی خو د استاد چې کوم دغه کړی دی زه ما د څومره تعریف زه وکړم الله تعالی ډېره لویه پوهه ورکړې ده د ده قدر وکړئ داسې انسان په ایمان په دې دنیا کې اړولې پیدا کېږي نه د ده قدر وکړئ د دنیا د داسې خلکو د لاس آباده ده زما مور ښه ده خوراک ډېر کوي واشروم ته ځي مونځ او دس کوي د شپې مونځ له پاسي تاسو دې ته وګورئ دا کمزورې ده د خوځېدی هم نه شوه دې له الله ډېر لوی صحت ورکړی مونږ خدمونه مو کړل مونږ خوشحالۍ مو کړې ډېرې زیاتې او دې ما ته بېګا وایي چې ما به بوځې ما د اتوار مور ده زه په 7 بجې را روان شویم جي او په دغه نو زه ستاسو ډېر قدر کوم مونږ ستاسو احترام کوو چې د مور قدر کوي بېشکه